نمبر 1 پکې دا بیانوي چې لقمان حکیم فرمایي وي د څلورو زرو پیغمبرانو خبره دا وه چې د خپل خېټه د حرامو نه وساته. تاسو اوس اندازه ولګوئ د څلورو زرو پیغمبرانو د خبرو نه چوړ کې اول نمبر خبره چې د خپل خېټه د خوراک په وخت کې د خپل د خېټې خیال ساتل دي، هغه د حرامو نه ساتل دي. دا دومره اهم شی دی. الله په قرآن کې څه وایي؟ یا ایها الرسل، اے پیغمبرانو، موږ ته نه وایي، پیغمبرانو ته وایي، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. و اے پیغمبرانو تاسو حلال مال خورئ، واعملوا صالحا او نیک عمل وکړئ. نو معلومیږي دا چې مال دی حلال وي، نیک اعمالو توفیق به تا ته خپله ملاوي. خبره ختمه شوه. او دا وینا الله پاک پیغمبرانو ته رسولانو ته چې څومره لوی خلک تیر شوي دي. نو معلومیږي دا چې ته حلال رزق خورې، ستا به عبادت ته شوق برابریږي، توجه به برابریږي. او که حرام مال خوري، عبادت ته به توجه او شوق نه برابریږي.